دی نسنا آیت نه معلومیږي چې د ابراهیم علیه السلام پلار نوم دی آزر. بعضی مفسرین لیکي چې نومي تاریخ دی لقب آزر دی، او بعض فرمایي چې دا آزر دای پلار نه دی، دای تر دی. لائک کرو، شیئر کرو اللہ کی رضا کے لیے. یہ قرآن کا درس دا قرآن ترجمہ په پښتو او په اردو دواړو کې. دا صورت انعام 75 نمبر آیات نوالی تر 82 نمبر آیات پورې صرف د الله د رضا لپاره لائک کړئ او شیئر کړئ. په کومنټ کې څه مشوره راکړئ. ویډیو اخر پورې ګورئ، بیا به سمجھ کې راځي. او زمونږ هر یو ویډیو ان شاء الله چې تاسو یو ځل واورېدله، بیا به هر یو ویډیو تاسو زړه غواړي چې دا موږ واورېدلې، او ان شاء الله تعالی خوب نه راځي. ته زمونږ ویډیو ته ولګوه، ته ګوره بیا تعالی خوب راځي که نه. او که ستا په مال کې برکت نه وي، زمونږ دا قرآن درس په کور کې ولګوه، واوره، ان شاء الله برکت په پیدا شي. که ستا بچي نه ته زمونږ د قرآن دا درس په خپل کور کې ولګوه، الله پاک په دله صالح اولاد راکړي. که ستا په کور کې جنګونه شر شدت وي، جنګونه شر شدت به الله ختم کړي او برکتونه به راشي. که شیطاني حرکات یا شیطاني حرکات پر لرې شي، که جنات زمونږ دا درس په خپل کور کې لګوه، جنات به ختم شي. تا زړه کې څه پریشانی، تمامې پریشانۍ به د الله حل کړي. ته زمونږ درس ته اخره پورې هر یو ویډیو ګوره، خو لایک او ضرور کا او شیر کا خلکو ته. ان شاء الله خلک به د قرآن درس د قرآن ترجمه اوري او موږ تاسو ته به اجر میلاویږي. نو دا اخره پورې ګوره. اوس د دې ځای نه قرآن درس شروع کیږي، تاسو ته غوږ کړئ. او د عربو محاوراتو کې اب څنګه چې پلار ته ویل کېږي، دا رنګي تر ته هم اب ویل کېږي. او دا خبره ځکه ذکر کوي، علامه سیوطي صاحب رحمه الله لیکي چې د پیغمبر پلار کافر نشي کېدی. ای ماته وګوره، ماته وګوره، اوس شعر کا، اوس شعر کا، بیا به د نیر شي سکه. اوس شعر کا یا خو خدای پاک. او بله دا خبر ده، او زمونږ د یوټیوب چینل او د فیسبوک د دواړو لینک یو شان دی، یعنی قرآنی معلومات @ پولی کې او قرآنی معلومات په فیسبوک کې هم او د یوټیوب چینل یوټیوب کې هم. زمونږ د قرآن درس، د علماو بیانات، د دین خبرې او زمونږ هر یو ویډیو لایک او شیر کړئ. د الله د رضا دپاره خلک ته اوري او موږ او تاسو ته به اجر میلاویږي. موږ او تاسو به په مړه یو او موږ او تاسو ته به اجر میلاویږي. هغه ویډیوګانې د خدای د رضا دپاره مه جوړوئ چې تاسو به په قبر کې تاسو ته به د هغې ګناه میلاویږي. د خلکو ټیم ضایع کوئ او دا څومره غلطه خبره ده. بھئی څه د قرآن درس، د الله د رضامندۍ، د نبي علیه السلام د محبت څخه خبرې شیر کوئ او هغه اورئ، هغې ته لایک ورکوئ، نو تاسو ته به اجر میلاوي. سیده که نه انشاءالله. اوس ویډیو اخره پورې ګورئ. زمونږ هر یو ویډیو کې انشاءالله د علماو بیانات او د دین خبرې، د قرآن درس دی په پښتو په اردو دواړو کې. تر اخره پورې ګورئ. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ، کله چې وی ابراهیم علیه السلام پلار خپل ته آزر. دی نسنا آیت نه معلومیږي چې د ابراهیم علیه السلام پلار نوم دی آزر. بعضی مفسرین لیکي چې نومي تاریخ دی لقب آزر دی، او بعض فرمایي چې دا آزر دای پلار نه دی، دای تر دی. او د عربو محاوراتو کې اب څنګه چې پلار ته ویل کېږي، دا رنګي تر ته هم اب ویل کېږي. او دا خبره ځکه ذکر کوي، علامه سیوطي صاحب رحمه الله لیکي چې د پیغمبر پلار کافر نشي کېدی، نو دا تر دی. نو بیا به اعتراض کېږي چې د نبی علیه السلام پلار خو ایمان نو قبول کړي. نو دا غي ګڼ جوابونه کې یو جواب دا کوي چې هغې بیا مسلمان شوي وو، پیدا شوي وو، کلمه یې ویلې وو، بیا مړه وو. تاویلات کوي. دلته صراحتاً دا معلومیږي چې د ابراهیم علیه السلام پلار نوم آزر دی. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ، کله چې و ابراهیم علیه السلام پلار خپل آزر ته اتتخذوا اصناما آلهة، آیا نیوی تاسو بوتان شکلونه، آلهتن مددگاران خدایان،
اصنام د صنم جمع ده صنم وی بوتا یو شکل جوړ کی کاغذ باندې یو فوټو جوړ کی او بیا ورته سجده کوي عبادت کوي الہ غنی هغه ته وی صنم اصنام اتتخذوا اصناما الہتا آیا جوړوي تاسو نیولې دي تاسو بوتان معبودان انی اراک وقومک فی ضلال مبین یقینا ذو وینم تعالی را بلارا او قوم تعالی را په گمراهی سرګند کی بلار تسنګ وای چې ته گمراهی دا سورۃ رستو ده مریم مخ کې ده سورہ مریم کی ابراہیم علیہ السلام پلار ته وی یا ابتی یا ابتی یا ابتی اے پلارا اے پلارا اے بابا جان اے بابا جان نرمی او خیسته خبری ور سره کوي دا خو چې کله ابراهیم علیہ السلام د پلار غوسه شي او پقار شي او د کور نه شړی نو تلو کې ورته ابراهیم علیہ السلام جب سره دا وی انی اراک وقومک فی ضلال مبین زوینم تالرا قوم تالرا گمراہی سرگند کی تا وینم یعنی تا گمراہ نہیں استا عمل استا دا کار دا گمراہی دے یعنی تخپل دا عمل دا کار پریدا انی آراکا وقومکا فی ظلال مبین یقینا زوینم تالرا عمل تالرا قوم تالرا گمراہی سرگند کی وکذالکا دا غرنگی کاف دا کمال دے وګورئ زما قدرت تا زما کمال تا نوری ابراہیم خودلی می دی ابراہیم علیہ السلام تا نوری مضارع دے خدا دا اریناہو معنی کی دے ارینا اے اعلمناہو وګورئ کمال زما ما خیلی دی خودلی دی ابراہیم علیہ السلام تا ملکوت السماوات والارض دلائل دا قدرت ملکوت دلائل ملکوت عجائبات ملکوت دلیلنا دا بادشاہی دا اسمانونو دزمکی ولیکون من الموقنین دی دا پارا چی انیوی ابراہیم علیہ السلام دلیل او شید یقین کون گنا ابراہیم علیہ السلام تمی د اسمانونو او د ځمکو بادشاہت د خپل قدرت دلائل خودلی دي وليكون من الموقنين چې شیده د یقین کوونکو نا عقیده خلری خود سترګو باندې ویني فلما جن عليه الليل را کوكبا ابراہیم علیہ السلام قوم پویږي قومی د ستورو عبادت کوي د شکلونو عبادت کوي د بوتانو عبادت کوي فلما جن علیه الليل نو هر کلا جن علیه الليل تیار شوا د باندې جن علیه الليل تیار کړه د باندې شپې جن علیه الليل او غړی دا د باندې شپه فلما جن علیه الليل هر کلا چراغ لا د باندې شپه را کوكبا ویل د یو ستوره کوكبم من الكواكب ګن ستوري دی خو یو ستوره دی ولید قال هذا ربي نو فرمایل دا زما رب دے هذا ربی دا زما معبود دے زما مددگار دے زما رب دے هذا ربی آیا دا غنی زما رب کی دیشی دا زما رب دے فلما افلا نو هر کلا چې پنا شو پټ شو ستوره قالا نو فرمایل لا احب الافلین مینا نساتم پټې دن کو سرا زما رب هغه شی څنګه کې دی چې هغه منی تغیر راځي ښکاراو نو پټ شو
فلما جن علیه اللیل را کوكبا هر کلا چې وغړې دا د باندې شپه ویل د یو ستوري نو ویل آیا دا زما رب کې دی شي نو کلا چې پنا شو پټ شو غایب شو نو ویل زه نه خوښوم پټېدونکو لرا لا احب الافلین مینا د خدای توب نه ساتم هغه چا سره چې پټېږي چې زوال پی راځي بدلون پی راځي تغیر پی راځي کله ښکارا کیږي او کله پټیږي دا زما رب نشي کېدی فلما را القمر نو هر کلا چې ویلی دا سپوږمۍ بازغن زلیدون کی پړقیدون کی قال نو وی هذا ربي دا زما رب دې زما معبود دې فلما افلا نو هر کلا چې پناشوا پټشوا سپوږمۍ قال نو وی ان لم يهدني ربي که توفیق نوې راکلې ما لرا رب زما خون نوې کړې ما تا رب زما لا اكونن من القوم الضالين نو شیب وې زه د قوم گمراهنا شپږ دلیلونه ذکر کړي دا سينوغن ابراهيم عليه السلام مشرک او بیا موحد شو دا سينه دا د وخت موحدو شپږ دلیلونه راوړي په دې خبره چې دا قوم پوه شي چې ستوري معبود نه دي سپوږمۍ معبود نه دی دارنګ نور معبود نه دی فلما افلا قال لئن لم يهدني ربي که توفیق نوې راکړې ما لرا رب زما لا اكونن من القوم الضالين نو شوي بمزه د گمراه قومنا فلما را الشمس نو هر کلا چویلی د نور بازغتن زلیگی پڑقیگی روخانا قالا نو وی هذا ربی دا زما رب دے هذا اکبر دا ډیر لوی دے آیا دا نور چې لوی دے د ستوري نه لوی دے د سپوږمۍ نه لوی دے دا نور چې د رزمکې نه هم ډیر لوی دے هذا ربي آیا دا غني زما معبود دے زما رب دے مددگار هذا اکبر زکه چې دا ډیر لوی دے فلما افلت نو هر کلا چې پنا شو نور افلت پنا شو رک شو غائب شو قال نو وی فرمایل یا قوم ای زما قوم انی بریء مما تشركون ز بریم بیزاریم د هغه نه چې تاسو د برخو خاوندان ګرځوي الله سره انی بریء مما تشركون ز بیزاریم د هغه نه چې تاسو ګړوي الله سره انی وجهت وجهیا ز مخ ګرځوم مخ وجهت وجهیا مخ ګرځوم یعنی خپل عبادت خالص کوم انی وجهت وجهیا زمخ ګرځوم خپل مخ خپل عبادت خالص کوم للذي غزاتا فطر السماوات والارض چې پیدا کړی دي اسمانونه او زمکا حنیفا کلک ولاړم په توحید وما انا من المشرکین او نیم د ډلې د مشرکانو نه وحاجه قومه نو جګړه وکړه د سره قوم سره دلیل نشته ابراهیم علیہ السلام دلائل ذکر کړه اوس قوم په جګړه شو قال نو ابراهیم علیہ السلام فرمایل اتحاجونی فی الله آیا تاسو ما سره جګړه کوي مناظره کوي په بار د الله کې فی الله په یوالي د الله کې فی الله په بلنه د الله کې وقد هدانی او حال دار چې الله کړه بدلایلو وقد هدانی او ما تیلار خود لدا ولا اخاف ما تشركون به او زن یریګم د هغه نه چې تاسو شریکان ګرځوي الله سره الا لكن ان يشاء ربي شيئا دا چې رضا شي د رب زما سکار
زه نه یریږم ستاسو د معبودانو نه، زه د الله په توحید باندې کلک ولاړم، ولې وشرمېږم؟ او تاسو الله سره شرک کوئ او نه شرمېږئ، نه یریږئ، نو زه ولې ویریږم؟ وسع ربي كل شيء علما، فراخ دے رب زما هر څه باندې علم والا. افلا تتذکرون، تاسو ولې پند نه اخلئ؟ وکیف اخاف، سرنګ یروکم ما د هغې نه اشرکتم چې تاسو شرک کوئ، ولا تخافون او نه یریږئ انکم اشرکتم بالله، دا چې تاسو شرک کوئ الله سره، ما په هغه خبره لم ينزل به نه دی رالېږلی شوی په هغې باندې علیکم پتاسو سلطانا څه دلیل. فأي الفریقین، نو کومه یوه د دوو ډلو نه احق زیات لایق ته بالامن د امن د بچ کېدو د عذاب د الله نه. ځان ته یې ډله ووي. ابراهیم علیه السلام ته وی کانا امتن، ابراهیم علیه السلام یوازې دومره کار کوي لکه لوی جماعت چې یو کار نشي کولی. ان کنتم تعلمون، که تاسو پوهیږئ په دلیلو. الذین هغه دي آمنو چې ایمان یې راوړه، مسله یې ومنله، ولم یلبسو او ګډوډ یې نه که ایمانهم ایمان خپل بظلم سره د شرک. چا چې ایمان راوړه او بیا یې خپل ایمان سره څه زیاتې ظلم ګناه ونه کړ. دا آیت چې کله راغی نو صحابه ډېر پریشانه شو چې یا رسول الله داسې بلا من کې څوک چې هغه نه مس ګناه نه شوی. نو نبی علیہ السلام وفرمایل چې دلته کې ظلم نه مراد شرک دی. چا چې ایمان راوړه او ګډ نه کړ خپل ایمان سره شرک، اولئک لهم الامن، دغه دي چې دی لره امن دی، پناهی ده، بچاو دی د جهنم، وهم مهتدون او دغه دی لار موندونکي. ای ماته وګوره، ماته وګوره، اوس شعر که اوس شعر که بیا به د نیر شي څه کوې؟ اوس شعر که یا خو خدای پاکه. او بله دا خبر ده لایک شعر کې د الله د رضا دپاره زمونږ د هر یو ویډیو د قرآن درس، د قرآن ترجمه او د علماو بیانات، د دین خبرې، د الله د رسول د پسند خبرې په لایک کېدو، په شیر کېدو باندې به تاسو ته اجر میلاویږي. دنیا خلک به ګوري او موږ او تاسو ته به ثواب میلاویږي. علما نه تپوس وکړئ. او د ګانو او د ویډیو او د ګانو او د ګډېدو د ویډیوګان نوی ټیم په قرآن باندې اورېدو باندې ولګي. څومره اوچته خبره ده. خپل بچو ته د قرآن ترجمه، د قرآن بیانونه، د دین خبرې او د علماو خبرې لګوئ. او د ګډېدو د ډانس دغه ته مه لګوئ. او مه د ډانس او د ګډېدو فضولو خبرو له لایک او شیر مه ورکوئ. دې مثال د ګوایي دی. دا لکه چې تا ګوایي وکړله چې دا کار صحیح دی. دا راته ووایه د قرآن ترجمه، د قرآن درس، اذان او د قرآن سبق دا ښه دی او که غلط دی. چېرته د قرآن ترجمه یا د علما بیان مخې له راشي نو فورا لایک کوئ او شیر کوئ د الله د رضا دپاره. وګوره زمونږ د یوټیوب او د فیسبوک د دواړو لینک یعنی نوم یو دی. وګوره مخامخ بره پکې د مولانا مفتی سید شاه صاحب نمبر دی او چې دی نو خپل مال په علماو باندې خرچه کوي چې په دنیا کې هم پکې برکت راشي، په آخرت به هم په کار راشي. صحیح ده که نه انشاءالله. او کته پکې زمونږ واتساپ نمبر دی. د دې دپاره که چېرې موږ نه په دې کې څه قسم خبرې غلطي شوي چې غلطۍ معافي ده نه غواړو. بل دا کومنټ ورکوئ. کومنټ سره ویډیو مخې ته ځي. کومنټ څوک ورکوي نه. که څه کومنټ څه مشوره نه راځي نو بیا کم څه کم ماشاءالله وایي یا زبردست یا ډاکټر صاحب دا تاسو ډېر زبردست دا کړله یا دا پکې مه کوئ داسې پکې وکړئ یا داسې مه کوئ داسې پکې وکړئ. نو څه خبره خو راته پکې کوئ که نه، څه مشوره نه راکوئ، بس چپ ناست. نو تاسو ته درخواست دی او په مسنجر باندې یو ویډیو ډېرو خلکو ته لیږئ. په واتساپ باندې چاته چې ولیږئ انشاءالله به تاسو ته جنګ نه کوي، شر شدت به نه کوي. ولې د دین ویډیو ده او د الله د رسول ویډیو ده. انشاءالله چې د هغه فکر دین طرف ته شي انشاءالله داسې به کوو که نه. الله پاک په دواړه جانه کامیاب کا. الله پاک ته تاسو له شفا راکړي، ستاسو بیبي بچو مور پلار رونه خویندو له شفا راکړي.
او الله پاک تاسو غونو په یو ځای باندې د حج او د عمرې دپاره قبول او منظور کا او الله پاک په مال او په جان کې برکات واچو الله پاک आपस کې محبت پیدا کاش او الله پاک دشمنان د سره راضی کا او دشمنان د ناراضی کا چې دشمنی هم ختم شي امین ثم امین او په کومنټ کې کم سے کم امین وای نصر علیګا نه خدای پاک سو وایم زما سمجھ کې نه راځي چې څه وجه ده یاره خو زما دا یقین دی انشاءالله چې مسلمان وي نو زمونږ ویډیو به ضرور لایک کړي او شیر کړي. بس دې که نه. السلام علیکم.